نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان طول فجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته نموز متعلق بیان شروع کړو نو تقریبا الله رب العزت کوم او تاسو له جون را نصیب کو نو ان شاء الله دا جمعه به هم دولسمه جمعه د موز متعلق بیان کو د موز ترتیب مو شروع کړو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې مونږه د تشهود د الفاظ بیان کړو او دعای قنوت او دعا متعلق خود تشهود متعلق چې کوم الفاظ موږ ذکر کړو التحیات نوالا تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې نو هغه کې ما تاسو ته یو اهم مسله بیان کړې و چې کله مقتدی راشي او د امام سره کېني په تشهود کې نو لازم ده چې د الفاظ ادا کی او د الفاظ اوي تشهود کې الفاظ ویل دا واجب دي په مقتدی باندې لازم ده چې د الفاظ د التحیات واخلا تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې د الفاظ کامل کی خو تاسو ته ما په دې کې یو سوال کړو سوال داسې وو کچره یو مقتدی راشي او د امام سره ډایرک کېني او امام دغه وخت کې پاسه کې دا مقتدی به څه کوي نو بیا تاسو ته ما په دې کې د دوه علماو اقوال ذکر کړو جمهور علما چې څومره دي هغه وایي چې دا مقتدی به نه پاسېږي مقتدی به خپل تشهود الفاظ مکملوي امام دې پاسېږي د امام د دې نه پس تشرکاتونه دي
او مقتدی بخپل الفاظ مکملی مقتدی بخپل الفاظ وی بیتاسو تمادی کی ویلو زمون د دې زمانه یو محقق معلم دی نن دور کې د امت مفتیم دی تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیه هغه وی چې د امام مقتدی د امام سره پاسګي الفاظ دی فریدي هغه خپل یو دلیل وی داغه په ملفوظاتو کې دا الفاظ ذکر دي چې مقتدی دی پاسې کې الفاظ دی پری کې ځکه د امام اقتدا ته ساقطيږي خو ذهن کې یو خبره یاد اوساته چې د مقتدی د امام نه پهلا په منځ کې سلام نه ګرځولې کچره دا مقتدی د امام نه پهلا سجده ولګي یا ته بعد ولګي دا یو اهم پوینټ مسله ده کچره ان داسې دی مقتدی نه چې د امام نه دی پهلا سجده ولګي یا د امام نه دی پهلا رکوع ته لاړ شي خو کچره مقتدی आवाज نه اوري اکثر جماعتونو کې داسې کیږي بعضی وخت کې مقتدیان دویم دریم چت باندې आवाज نه راځي نو امام یا مخکې سجده ته لاړ شي مقتدیان وروسته لاړ شي یا مقتدیان مخکې لاړ شي نو کچره د مقتدی د امام نه پهلا سلام ګرځولې نه نو د دیو کچره د امام نه مخکې رکوع سجده ته تلی هم د دې مقتدیانو منځ کیږي خو کچره د مقتدی مخکې سلام وګرځو د امام نه نو دغه صورت کې بیا د مقتدی منساقط شو دوباره به کوي مزغلش نو د جمهور رائے دادا جمهور علما وی چې دا مقتدی د خپل تشهود الفاظ مکمل کی د التحیات الاولى تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې دا دی الفاظ مکمل کی به د پاسيږي فاغه صورت کې چې په کوم صورت کې لا امام رکوع ته لا نه دیتله کچره امام د دن رکوع ته لاړ او دلا په تشهود ناشته الفاظ مکمل کړي نه دي نو په دې صورت کې چې کمال پاس پاتې شو به د مقتدی پاسې کې د امام سره دی په رکوع کې شامل شي چې رکعت کامل شي ولهذا دا یو علمي خبره دي خو لازم ده چې موږ تاسو زده کو ځکه د ژوند سره زموږ تعلق ته دې خبرو بیا چاته مسئله تپوس کولای شي د اغیره بس درود شریف ته خو زموږ د منځ د الفاظو کامل والے چې کم ده دا د اشهد ان محمدا عبده ورسوله پر ورسید تاسو تبا ویلو
چې سورۃ فاتحه الحمد واخله تر ولدوالل پوری دا امین لفظ چې موږ تاسو وایو امین امین لفظ دا دعا ده په دې باندې ما تاسو ته باس کړو مقتدی به وای او امام به وای به تاسو ته ما کامل بیان کړو په دې خبره باندې چې د الف لام میم لا واخله تر والناس پورې د دې سره اختیار دی چې کم سورت وای یا سو درې آیات مبارکه واړوي یا غيو غټ آیات مبارکه وای او در التحیات الاول او تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله دې کې د الفاظو الفاظ بدلول را بدلول نشي په دې باندې دا په مزد الفاظ حصہ ده که یو سړی را پاسې کې د الحمد په ځای باندې التحیات وای یا نور سال پاس وای یا د الحمد په ځای باندې قل هو دا سورۃ وای آیات مبارکه وای دغه لا خبره شته چې سورۃ فاتحه او قل سورۃونه کې تقدیم او تاخير وکي آگے پیچھے وکي دا برته ان شاء الله وب د سره سجده صحو لازميږي مونږ کیږي خو سجده صحو وسره لازميږي نو کچره یو سړیلا یو حادثه راشي یا د کس نوافل کوي یا سنت کوي او د دل جمع ادریدا وس اشهد ان محمدا عبده ورسوله پر دم رسول دی نو دې صورت کې سلام وګرځي د درود شریف او دعا د لور نه وي دا لازم دی چې په جماعت مز کې شامل شي نو د دمز کامل وشو د دمز وشو او کچره دي الفاظ نه ورسولي د دمز به نه کیږي دوباره به کوي ما تاسو ته دعا کی خبر کړي واللهم ربنا آتنا فی الدنيا وس دعاء قنوت دا یو اهم مساله ده اللهم انا نستعينك ونستغفرك تر بالكفار ملحق پوری دا الفاظ موږ استاد سو په وترو کېشتا مونږ تاسو چې وتر کو د ماسختل مز پر رمضان المبارک کې په جماعت منصره او داسې چې مونږ ځان له مز کو د ماسختل په وتر نو بیا با دریم رکعت وشو دریم رکعت کې تکبیر وشو د تکبیر نه پس دعای قنوت ته اللهم الا نستعينك وسکه چرته یو سړی له ورسي ډېر ملګرو یارانو دوستانو نه دا نه ورسي نو لاول خو په موږ او تاسو باندې دا لازم دي چې دا زموږ د موز حصې دي چې دا زده کړو دعای قنوت
دا الفاظ ته وښه دعای قنوت دعا ده ښه نو لاول خو په موږ او تاسو باندې دا لازم دی په هر مسلمان چې دا زده کي خو اوس که چېرې یو سړي له ورځې نه صبر کوي خو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې غوږونو ته لاس اوچتول او تکبیر کول الله اکبر دا واجب دی چې دا یې ونه که او دې ډایرک رکوع ته لاړ بیا وروسته دې کې خبره کوم تاسو ته نو لاسونه اوچتول غوږونو ته که یو سړی لاسونه اوچت نه کړي صرف تکبیر وکړي الله اکبر هم د ده واجبیت ادا شو لاسونه وسه اوچتول دا سنت عمل له او تکبیر ویل دا واجب دی د سنت نه پس به د هغې نه پس دعای قنوت ویل دا مستحب دی تاسو ته ما دا ویلو چې په یو ملک باندې حرب راشي جنگ راشي نو بیا علما حضرات په دغه وخت کې دا دعای قنوت نه وایي د دعای قنوت په ځای باندې یو بله دعا ده چې هغې ته قنوت نازله وایي لاسونه بیا الله ته داسې اوچت کړي موږ خو لاسونه دغه وخت کې تړو نو په دغه ځای باندې بیا لاسونه اوچت کړي داسې او هغه الفاظ کوي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت دا الفاظ ډېر الفاظ دي نو دا الفاظ چې کله خط شي د هغې نه پس بیا رکوع له ځي نو علماء کرامو حضراتو د مقتدیانو دپاره اسانه کړې ده وایي که چېرې یو سړی له نه ورځي دعای قنوت نو په دغه ځای باندې دي درې پیره خیره صورت اخلاص ووایي نور دعا دي ووایي او بیا دې رکوع ته راښکته شي خو یاد ساتئ ښه خبره ده بده نه ده خو موږ چې په پرایمري سکول کې دا اکثر د پرایمري سکول کې زده کوي طالبانو ته نو دا بیا چې د پرایمري سکول نه خبره اخوا شي نو بس د هغې نه پس د دې زده کړه بیا ختم شي د اسلامیات وغیره هغه اسلامیات وي پکې نو یاد ساتئ چې ګوره دا په موږ او تاسو باندې لازم دی چې ګوره دا زده کړو دا بعضې صحافیان هم ډېر هوښیاران دي نو هغې د دې بعضې خلکو نه تپوس کوي
وای دعای قنوت راته وایا. نو یارانو دوستانو نه ورځي. په دې کې بوډاګان حضرات هم یو صحابي دی د الیکشن د پاره بعض کسانو یارانو دوستانو د بلدیاتي الیکشن نو قانوندان راغلي الیکشن د پاره ځان له کاغذات جمع کوي. زه ته قانوندان ویم د خلکو ته ځکه قانون هم دا خلک جوړي. نو هغه صحابي پسې راغلی نو تپوسونه ترې کوي. تاسو یقین په الله وکړئ چې په سلو کې او یو کسانو له الفاظ نه ورسي. نو هغه ورته هغه صحابي ته بیا تپوس کوي الفاظ ورته شروع کړي د دې نه وړاندې ووایه. نو د هغې نه پسه به هغې نه ورځي. خو ګوره یا ساتئ د دې خبره نه دا معلومیږي ځکه دې چې د الیکشن دپاره کاغذات جمع کوي نو داسې کاغذات نشي جمع کولی. دې ښه د حکومت په قانون کې د عوامو په قانون کې ګریډویټ وي تعلیم یافته انسان وي. نو دې ښه تعلیم کړی خو معلومیږي د دې نه چې په ده باندې د اسکول د انګریزانو د تعلیم ښه خواري شوې ده خو د اسلامیاتو خواري په ده نه ده شوې. موږ او تاسو په کور کې کینو د دې مذاکره کوو د خپلو ښځو سره د بچو سره. دې کې د شرم څه خبره نشته. قسم بالله درته وایم چې الله په دې خوشحالیږي. یو پلار د بچو سره کینی او د بچو ته وایي بچو راځئ چې دا سجده کو. نو که څه غلطي وي نو د پلار د الفاظو نه بار شي او د بچو د الفاظو نه بار شي. یو ملګری مې د قسم بالله راته ویم چې ډاکټر دی بچی طالب د اسلامیاتو په دغه کې خط طالب یافته دی. وس هغه ما ته خبره کوي وایي قاري صاحب محترم وایي ما چې مونځ زده کړو ما د بچو نه زده کړو. ډېر ناشنا مسایل بعض وخت کې ماله راوړي. هلته کور کې واوري بیا په ذهن نه خلاصېږي په دې مې ذهن خلاص نه شو. دا اخرنۍ خبره کوم ښایسته خبره ستاسو په ذهن کې به الله راولي. دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق راله دا یو سوال راوړی و. یو 15 کاله وړاندې ګستاخي رسول هغه یو ګستاخه چې رها شوې وه آسیا ملعونه نو علماو د هغې متعلق بیانات کړي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخانو پسې صحابه لګلي وو چې دا قتل کوي ختم یې کوي. نو هغې باندې دا سوال راوړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو نام دی رحمت للعالمین. صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی.
نو چې دې کسان لېږلي دي نو دې کې خو د رحمیت لفظ ختم شو دا صفت ختم شو بیا به هغه پوه کړو ما ښه کوېسچن دې کړی اما پوه کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات چې څومره ګستاخي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړلی دا دغه صفت ده طائف خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو وشتو تر دې پورې چې وینې ته وبهولې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته خیرې نه دي کړي دعا یې ورته کړې ده الفاظ داسې دي انهم لا يعلمون یا الله دا نه پوهېږي یا الله دې خلکو ته هدایت ور نصیب کې خو د رسولیت د نام چې چا ګستاخي کړې ده د نبوت او د رسولیت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي معاف کړي ځکه د رسولیت د الفاظو ګستاخي کړې ده نو دې کې شرم څه خبره نشته چې موږ او تاسو کېلو په کور کې د دې الفاظو مذاکرې وکړو د خپلو بیبیانو سره د بچو سره زه د ذاتي خپله خبره کوم 2011 کې د ما د مدرسې نه فراغت شوی او الحمدلله 2023 پورې موږ د طالبانو سره دغه استاذي دغه الفاظ استعمال کړل استاذي مو کړله زما ذاتي په مونځ کې ډېر جهالت زما ذاتي په مونځ کې دومره جهالت چې نه پہچانه پکې نه وه او دا طالبانو ته مونږ کتابونه د شپې نه ګورو د هغې نه زده کړو ډېر اوس هم جهالت ډېر دی خو هغه الفاظ هغه جهالت الله زموږ د طالبانو په وجه باندې الله بار کړ د موږ او تاسو په خپلو کورونو کې د بچو سره دغه شانتې د خپلو بیبیانو سره کښېنو مذاکره وکړو دا زده کړو په موږ او تاسو لازم دی سبا نه چېرته یو انګریز سوال وکړي نو به ته څنګه مسلمانې ډېر واقعات داسې مرتب دي انګریزان ګوره زموږ د اسلامیاتو ډېره مطالعه کوي نو بیا به موږ له د هغې جواب نه راځي او ځان له دعوې لرو د مسلمانیت د اسلام د مسلم نو انشاءالله آینده جمعه که خیر و زندگی و ژوند و نو بیا ملګري دا سوالونه کوي چې دا سجده سهوه دې کې هم دی وایي قنوت کې هم ډېرې خبرې دي دا سجده سهوه څنګه واجبېږي په موږ راشي څه به کوو نو انشاءالله آینده جمعې دې ته خیال لې الله دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين